زما نوم کائنات دی. د پېښور نه تعلق لرم او ما خپل تعلیم چې دی هغه اسلامي کالج پېښور نه کړی. ما ریسنټلی BBA کړی. هغې نه پس چې دی ما خپل دا کاروبار شروع کړی دی. کاروبار شروع کولو کې ما ته ډېر مسلې وې، بټ ما بیسک ریزن دا و چې ما بابا وفات شو. هغه وخت کې ما تعلیم کنټینیو وه، نو که ما جاب سټارټ کوله بیا به ما ورسره خپل ایجوکیشن نشو کولی. نو ما خپل ایجوکیشن سره چې دی دا پارټ ټایم کې خپل هوم بیس دا بزنس سټارټ کړو. او انیشلی ما به خپل کور کې پیکیجینګ کوله او هغې نه پس چې دی ما دا به آنلاین چې دی پلیټفارمز باندې ډفرنټ صوبونه و خلکو مونږ به هم سره رابطه کوله، مونږ به هغې ته خدمت کوله د TCS په تھرو. هغې نه پس چې دی مونږ دراز جوین کړو او ډفرنټ پلیټفارمز باندې مونږ خپل پروفایلز جوړ کړل، چې فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ویب سایټ وغیره مونږ ډیولپ کړه. هغې نه پس مونږ خپل دا سټورز چې وي هغې ته خپل سپلای ورکوله. اوس بیسیکلي مونږ انډسټریل اسټیټ کې خپل یو لوکیشن پروډکشن یونټ جوړ کړی دی، کوم کې چې مونږ خپل پیکیجینګ وغیره کوو. او دا خو مخکې باندې دی دا فرست ټایم ستاسو پیکیجینګ چې دی هغه پورټیبل دی، which was developed by the Gen Z چې کوم زموږ کسټمرز دي هغوی وایي چې لکه مونږ داسې سولوشن پکار دی چې مونږ هغې کې دا جاز وغیره نه شو ګرځولی، او بل دا دی چې دا ټرانسپورټیشن کې دا جاز وغیره کې ډېر زیات نن سبا زه دا پیغام ورکوم چې ډیفینیټلی سټارټ کې هر څه ګران دي. چې تاسو خپل ایجوکیشن نه پس انټرنشپ طرف ته راځئ، شپږ میاشتې ونې تاسو ته دا تکلیف وي چې تاسو به ټریننګ کوئ، انپیډ انټرنشپس وي، هغه هم یو کړاو دی. بیا هغې نه پس چې جابس که تاسو ته میلاو هم شي، کوم چې امپلایمنټ ریټ دونه ښه نه دی پاکستان کې، اب ایکسپلایټیشن او ډفرنټ مسلې پکې راځي چې کوم سوشل ایشوز دي. نو هغې نه بچ کېدو یو طریقه دا هم کېدای شي چې لکه تاسو بزنس طرف ته راشئ او زیات نه زیات چې دی هغه تاسو ځان له هم اپورچونیټیز کریټ کړئ او ځان سره نور فیمیلز او نور چې کوم معاشره کې خلک دي هغوی لپاره امپلایمنټس هم کریټ کړئ.